صبر د دې درې اقسام دي چې هغه مونږه تاسو یاد کو، د هغې کوم مقصد او مفهوم دی هغه په ذهن کې کیدو. یو خو مونږه تاسو وایي بس صبر پکار دی. یو علما محدثین مفسرین د صبر اقسام ذکر کوي. نو مفسرین ذکر کوي چې د صبر درې اقسام دي. یو صبر علی الطاعات، او دیم نمبر صبر عن المعصیت شو، او دریم نمبر صبر علی المصیبت. درې اقسام دي. زمونږ اساسو عام په عوامو کې چې کم مشهور دی هغه صرف صبر علی المصیبت. د مصیبت په وخت کې چې کم صبر اختیارول شي بس زمونږ اساسو خلق هغې ته صبر وي. حالانکه د صبر درې اقسام شو. د لومبي نمبر صبر علی الطاعت مقصد دا چې د الله په احکاماتو باندې ژوند تیرول او د نبی علیہ السلام طریقې اختیارول، اطاعت کول، پورا د دین د لاندې ژوند تیرول چې څومره د الله احکامات دي څومره د نبی علیہ السلام طریقې. صبر علی الطاعت. نفس دا به یو حکم برابرول نه غواړي. د نفس تقاضا به دا وي چې مونځ مکو، د نفس تقاضا به دا وي چې خوب غلبه کړی د نو مونځ مکوه. مونږه تاسو ټول په دغه کې زمونږ خپله کمزوری دغه موجود دی. الله دې مونږه تاسو نه دا لرې کړي. دا بعضې کمزوری انسان ته ډېر غټ نقصان رسي، ډېر غټ نقصان دغه رسي، او د دنیا په اعتبار سره هم نقصان دی، د آخرت په اعتبار سره هم نقصان دی. نو نفس په دا نه غواړي، ګوره ماسخوتن تیاره ده، سحر خوب غلبه کړې ده، نفس نه غواړي چې د سحر مونځ ادا کا یا د ماسخوتن دغه مونځ تیاره کې ادا کا. خو لیکن په نفس باندې خپه کېښوده، نفس یې کنټرول کړه، د الله اطاعت یې وکړه، دا مونځونه یې ادا کړه. په سخته سرځای کې نفس نه غواړي چې یو انسان چارندام وکړي، ځکه یخې اوبه وي چارندام کله انتهایي ګران وي سرځای کې. خو لیکن بیا هم یو مسلمان په خپل نفس باندې خپه کېښوده، نفس یې کنټرول کړه، د هغې سرځای کې چارندام وکړه، مونځ یې وکړه، دا د الله اطاعت شو. نو دا صبر علی الطاعت شو. او دویم نمبر صبر عن المعصیت. د ګناه موقع ده خو ګناه نه کوي، د ګناه نه ځان ساتي، حالانکه دته موقع د ګناه ملاو شو. د ګناه هغه مواقع شته دي، خو لیکن د خپل نفس لا کنټرول کی او په خپل نفس باندې خپه کېدي او د ګناه نه ځان وساتي. نو دا صبر علی المعصیت شو. او دریم نمبر صبر علی المصیبت. هغه دا چې کله تکلیف راشي، مصیبت راشي، نو د صبر او د مصیبت په وخت کې دغه مصیبت په وخت کې او د تکلیف په وخت کې صبر اختیارول دا د عقلمندو خلکو کار دی. مصیبت راشي، تکلیف راشي، نو هغه ټیم کې انا لله و انا الیه راجعون ویل. انا لله چې کما قرآن مجید کې الله جل شانه د اولو الالباب او د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي چې الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. هغه مؤمنان هغه خلق دي چې کله دوی ته مصیبت ورسیږي نو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله یو، موږ الله تعالی طرف ته واپس کیدونکي یو. نو صبر دې ته ویل کېږي چې عند الصدمه الاولى، چې څنګه مصیبت راغی او صبر اختیار کړ. اصل کې صبر دغه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاره باندې تېرېدو، د یو زنانه زوی وفات شو. هغه زنانه د قبر غاړې ته ناسته ده، واویلا کې یو چغې سورې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چغې سورې مه وهه. دا زنانه ورته وایي په تاسو مصیبت نه دی راغلی، ستا زوی د وفات شوی، ته ځکه داسې خبرې کوې. رسول الله مبارک پیژندل نو د دې شاوه رسول الله مبارک په لاره تېرېد. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموشي اختیار کړه او کور ته روان شو. شاولی د نازنانه ته وی چې دا خو رسول الله مبارک دا فوراً د قبر د غاړې نه راپاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې کور ته راغله او وی حضرت بس زه صبر اختیاروم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل صبر هغه دی
چې د مصیبت راتلو په وخت کې تا کم صبر اختیار کړ. مثلا په منګه تاسو باندې غم راشي 3 ورځې 4 ورځې جړاګانې وشي او په جړا باندې زړه ستړی شي او ښې جړاګانې وکړي او د هغې نه بعد بیا وایي چې زه صبر ښه دی نو دغې ته صبر نه ویلی کېږي. ځکه مزید جړا کولی نه شي، زړه یې ستړی شوی دی. نو الله جل شانه د اولو الالباب او د عقلمندو خلکو هغه صفات ذکر کړل چې دا هغه خلک دي چې دوی صبر اختیاروي. ګوره غم راشي نو دغه غم په وخت کې دا صبر اختیارول. یو خدا سی به اختیار د یو انسان د سترګو نه اوښتې به د چا څوک رشتہ دار وفات شي، قریبي رشتہ دار، او دنه زړه غمجن وي او به اختیار د سترګو نه اوښتې به بې اختیاره چغې سورې نه وي، سر نه شو کوي، ګریوان نه شو کوي، خو به اختیار صرف د سترګو نه اوښتې به واویلا نه کوي، فریاد نه کوي او د دین او د اسلام نه خلاف چغې سورې نه وي، خبرې نه کوي. نو دا جایز دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ چې وفات شو به اختیار د نبی علیہ السلام د سترګو نه اوښتې به به اختیار. صحابه تپوس کوي حضرت دا ولې؟ نو دا د رحم هغه اوښتې دي. نو لہذا که کمې زنانه د غم په موقع باندې یا کم سړي د غم په موقع باندې چغې سورې وي یا کمې زنانه خپل ګریوانونه شو کوي، مخ وهي، سرونه شو کوي، ځان سر بالکل ببر کی، نو د مفتی فدا صاحب الله جل شانه د هغې په عمر کې خیر او برکت واچي. هغه یو کتاب کې لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې کومه زنانه په مړي باندې چغې سورې وي. دا ګورئ زمونږ ستاسو د علماو متفقه فیصله ده. ښه ګورئ په دې کې اختلاف نشته. دا بعضې خلکو بعضې څیزونو کې اسې اختلاف جوړ کړی دی او دغه اختلاف چې کوم د علماو په مابین کې موجود دی د هغې ټوله فایده غیر مذهب او توضیح. نن خو مونږ تاسو د میډیا په ذریعې باندې بعضې علماو ته وګورو، علما را لګي علماو پسې باید رد وایي که تاسو استعمالوي که نه دا سوشل میډیا د فیسبوک ته پای کې وګورئ علماو پسې باید رد وایي چې کوم مشران دي د هغې نهج او طریقه هغه صحیح ده او بعضې نوجوانان هغې راوتي دي او د هغې بل کار نشته دی، بس کار یې دغه دی چې راولګي یو عالم پسې خبرې کله بل پسې کله بل پسې. نو دا فایده نه کوي، دا نقصان دی. نو ما رس کو چې ګوره دغه خبره کې ګوره د چا اختلاف نشته دی. په مړي باندې چغې سورې وهل، سر شکول، ګریوان شلول، مخ وهل دا ناجایز دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک خپل ګریوان شو کوي او خپل مخ وهي او په مړي باندې تیزې تیزې جړاګانې کوي نو دا زما د امت نه دی. او بیا ما ووی مفتی صاحب ای لیکلي دي چې دغه زنانه چې کوم په مړي باندې داسې جړاګانې کوي چې هغه په تیزه تیزه وي، خپل سر شو کوي، ګریوان شو کوي، خپل مخ وهي، نو هغې وی الله جل شانه به په ورځ د قیامت د دوی په بدن باندې یو داسې مرض ولګي د خارخ په شکل کې چې د دوی د بدن نه به هغه ګرولو سره هغه غوښې خپله دوړېږي. ښه بیا داسې عذاب به پې الله جل شانه مسلط کړي. نو چې مونږ تاسو دغه درې واړه قسمه صبر دا اختیار کو، صبر علی الطاعت، صبر علی المصیبت او صبر عن المعصیت. خصوصا صبر علی المصیبت چې مونږ تاسو د مصیبت په وخت کې صبر اختیار کو، الله جل شانه به مونږ تاسو ته سره کوي. ان الله مع الصابرین. فضیلت څومره دی! الله قرآن مجید کې په خپل ارشاد فرمایي چې زه د صبر کوونکو سره او په ورځ د قیامت به الله جل شانه اعلان وکړي، اعلان به وکړي عامو خلکو ته چې چا منځونه کړي دي د منځونو برابر اجر او ثواب به هغې ته ورکړی شي، روجې نیسلي دي د هغه روجو برابر. خو لیکن الله جل شانه به وفرمایي چې چا په دنیا کې صبر اختیار کړی دی نو هغه صبر کوونکو ته بغیر د حساب نه اجر او ثواب ورکړي. دومره لوی فضیلت دی. نو والذین صبروا ابتغاء، والذین اولو الالباب عقلمن هغه خلق دي صبروا ابتغاء چې دوی صبر اختیاروي د پاره د طلب وجه ربهم، د پاره د طلب د رضامندتیا د رب خپل، واقاموا الصلاة دی به ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.